حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. د ربیع الثانی د میاشتې دویم تاریخ دی او د هجری کال 1447 سن او کال دی. الله رب العالمین په مسلمان باندې ننګ او فخر کوي. د مسلمان په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې دا په ما باندې مین خلق دي او د مسلمانانو ما سره ډېره مینه ده. د پلار چې دوه بچي وي د یو بچي نه ډېر خوشحالی او هغه بل معتدل وخت تېروي. نو دا بابا چې د کم نه ډېر خوشحالی نو هغه له شا وټپوي وایي دا مې نر بچی دی. نو د الله ډېر بندیان دي. کافر هم د الله بنده دی خو مسلمان له شا ټپوي وایي ته به ما مینې او ته ما سره ډېره مینه کوې. والذین آمنوا اشد حبا لله، هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی الله سره ډېره زیاته مینه کوي. نو موږ او تاسو به الله سره مینه او محبت کوو. موږ ته یو مسله مخې ته راځي چې موږ به څنګه د الله ټول احکام ومنو او څنګه به د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتو. یعنی دا یو غټه مسله ده چې موږ به څنګه د الله تابعدار جوړ شو او څنګه به موږ د نافرمانۍ نه ځان بچ کړی شو. داسې څه کول پکار دي. نه هغې لپاره صرف د دوو څیزونو ضرورت دی. یو هغه چې د الله محبت، چې د بنده په زړه کې د الله تعالی ډېره مینه او محبت پیدا شي نو د مینې د خاطره دا بنده بیا هر کار کولی شي او دی پکې کلم نه ستړي کېږي، دی په خوشحالۍ کوي. او دویم شی چې انسان د ګناهونو نه بچ کېږي نو هغه انسان کې چې د الله تعالی یره راشي. چې کله په انساني زړه کې د الله تعالی یره پیدا شوله د دې نه بعد دا انسان د ګناه خو عالم نه ورځي. الله تعالی ته دومره زیات نږدې شي چې د ګناهونو نه د ګناهونو ترمنځ فاصلې پیدا شي. نو موږ او تاسو بنیادي شی د الله محبت په خپل زړه کې راوستل دي. په دې باندې به موږ الله ته نږدې کېږو او احکام خداوندي باندې عمل کول به موږ ته آسان شي. او دویم دا چې د الله یره به په زړه کې راولو. اوس دا د الله دا یره داسې ډیوایس نه دی، داسې سافټویر نه دی چې انسان USB سیسټم ته انسټال کړي او هغې نه ورته فارورډ کړي یا انسټال شي. دا داسې یو شی نه دی بلکې د الله یره د انسان په زړه کې په دماغو کې هغه وخت کې کښېني کله چې دی داسې مجلسونو کې کښېني چې په هغې کې د الله د یرې خبرې کېږي، د ګناه نه د ځان ساتلو خبرې کېږي. د الله محبت هم همدغه شان دی چې داسې مجلس کې کښېنه چې د هغې مجلسونو خبره عمده چې الله سره مینه پکار ده، الله ښکلی دی، الله عالم دی، الله هر یو څیز باندې قادر دی، هر یو شی کولی شي. د هر څه نه خبر چې دا خبرې په مجلس کې کېږي او زه ورته په دغه مجلس کې کښېناستو موږ ته په خپله خود به خود په ځان پوه یو یا نه یو پوه خو د الله مینه به زړه کې راځي. نو دا دوه خبرې ذهن کې وساتئ. هغه مجلس کې کښېنئ چې په کوم مجلس کې د الله د مینې خبره کېږي. دویمه خبره دا چې هغه مجلس کې کښېنئ کومه کې چې د ګناه لویوالی بیانېږي چې ګناه ډېره غټه ده. هغه مجلس کې کښېنئ چې کوم کې د الله د یرې خبرې کېږي. والذین آمنوا اشد حبا لله، الله فرمایي چې مؤمنان ما سره ډېره مینه کوي. یو حدیث مبارک کې د ابراهیم علیه السلام متعلق یو واقعه ذکر شوی ده. الله تعالی فرمایي چې ما مختلفو پیغمبرانو ته ځان له القاب ورکړي دي. نو په هغې کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته یو لقب ورکړی شوی دی د خلیل الله. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام. نو فرشتې د الله تعالی نه تپوس کوي وایي د ابراهیم علیه السلام ته تا د خلیل دا لقب ولې ورکړی دی؟ د خلیل معنا ډېر زیات نږدې دوست. خلیل د الله دوست ویل شي.
نو الله تعالی نه فرشتي تپوس کوي وی دل داسې څه خاصیت دی چې تا دا لقب ورکړی دی وی الله تعالی ورته فرمایل چې زه به تاسو ته وړاندې کوم لاړ شئ په خپل امتحان واخلئ ازمیښت وکړئ تاسو ته به پته ولګي چې دا د خلیل لقب ورکولو لایق دی که نه دی نو فرشتو وی چې څنګه به ورځو امتحان واخلو وی داسې ورشئ چې د یو ملنګ په شکل ورشه او سوال پرې وکړه نو فرشتې را روانېدې نو یو فرشته الله نه تپوس کوي ابراهیم علیه السلام موږ ته معلوم نه دی چې دې وخت کې به کوم ځای وی الله تعالی ورته وایي چې په فلاني ځنګل کې وګوره دې وخت کې ګړې چې دی سره هغه فرشته اول کې شکل بدل کړ د انسان شکل شو او دویم یې دا وکړل چې د ملنګ شکل یې اختیار کړ چې سوال کوي سائل دی نو دغه فرشته په انساني شکل کې راغلی ده او ابراهیم علیه السلام سره خوا کې تېرېږي سلام یې د هغې نه بعد خوا کې تېرېږي او ابراهیم علیه السلام دغه وخت کې ذکر کوي د الله تعریفي کلمات وایي او وایي چې سبحان ذی الملک والملکوت ابراهیم علیه السلام وایي سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت دا د الله تعالی د پاکي الفاظ د صفات بیانېږي وایي دا فرشته راغله او ابراهیم علیه السلام سره خبرې کوي دا ذکر فرشته کو زه خطا شم دا ذکر فرشته کو ابراهیم علیه السلام ګړي چې له سره چې دا ذکر د فرشته د خلې نه وریدو نو فرشته ته وایي چې دا تا چې کوم ذکر وکړ دا ډیر خوندور او ډیر برکتي دی دا زما مخکې یو ځل بیا کمال ډیره مزه راکړه نو دا فرشته ورته وایي چې دا خو ما ځان له ذکر کوم نو مې کو اوس خو ته وایې چې وکړه نو مهرباني وکړه سره راکړه چې تا له د هغې په بدل کې دا ذکر درته واورومه نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ما سره څه شته نه خو زما نیمې ګړې چې دی واخله او دا ذکر د خداوندي دا زما په مخ کې یو ځل بیا وکړه نو بس ابراهیم علیه السلام واورېدل چې هغه فرشتې دا ذکر بیا وکړه دومره خوند یې ورکړه چې فرشتې ته وایي چې دا ذکر یو ځل بیا وکړه ابراهیم علیه السلام ته وایي اوس خو دې نیمې ګړې چیلې راکړې دا باقي نیمې ګړې چیلې هم راکړه بیا به دا ذکر په دویم ځل وکړم ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا هم واخله خو بس دا ذکر وکړه په ما ډېر ښه لګي دا زما د رب نومونه دي او صفات دي هغه فرشتې ته هغه باقي نیمې ګړې چیلې هم واخیستې او بیا ورته هغه ذکر په درېیم ځل وکړه وایي اخر کې ورته بیا ابراهیم علیه السلام وایي چې لاسونه خو خالي پاتې شو او مهرباني وکړه دا ذکر یو ځل بیا ماته واوروه ورته یې وایي چې اوس خو راسره څه نشته چې دا ذکر درته وکړم او ته ماله څه راکړې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ګوره ګړې چیلې مې دله درکړې د دې به د غلام او د سروونکي هم ضرورت راځي چې دا دله وسروي نو بس ته دا ذکر وکړو زه به ستا غلام شم او بس ته ما په بیه واخله د دې ذکر په بدله کې او زه به بیا ستا دا ګړې چیلې سروم نو هغه فرشتې هغه ذکر دوباره وکړو مبارکباد یې ورکوي موږ الله سره خبره کوو چې دې کې داسې څه دي چې خلیل ورته وایي نن راته پته ولګېده چې هغه د خلیلیت صفت در کې شته موږ امتحان ستا کوو موږ انسانان یو فرشتې یو اوم کتل واقع ستا دپاره د ډېر ډېر کرتې مبارکباد وي چې ګړې چیلې نیمې ورپسې باقي نیمې ورپسې خپل ځان دې د الله په نوم باندې خرڅ کړو نو عمدې کې زموږ دپاره دا یو لوی سبق پروت دی چې موږ به د الله د نوم نه هر یو شی قربانو خپل وختونه به الله له ورکوو خپل مالی او جاني هر یو تعاون به د الله په نوم باندې کوو او چې څومره مشران دي د هغې به ادب او احترام کوو دا د الله خوښ وي کم کشران وي په هغې باندې به شفقت کوو او د الله تعالی په مینه کې به موږ خپل وختونه صرف کوو انشاءالله په دې باندې به عمل کوو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين